کوم خلکو د جناتو دورې راځي مطلب جنات پې راځي جناتو حاضري پې کېږي دی راغورځېږي لوغړېږي او په ځان نه پوهېږي کپړې شته کله څنګه نو که داسې کیفیت چا سره هم وي او چا باندې جنات هم راځي یا د جناتو په وجه په انسان باندې بېهوشي راځي چې بېهوشي نیمه ګنټه بېهوشي 2 ګنټې بېهوشي دغه رنګې بېهوشي په ده باندې راځي یا د دماغ بالکل اوده کړي په هېڅ باندې نه پوهېږي یا د بدن درنېږي دغه شانتې په دې صورت باندې نه پوهېږي نو به هر حال د جناتو څنګه علامت هم وي په ده باندې او جنات یې پرېږدي نه او جنات دلته تکلیف ورکوي ضرر ورسوي ورته نو دا عمل ضرور وکړي انشاءالله فایده به ضرور ملاویږي نو عمل څه دی د قرآن مجید څه آیاتونه مبارک دي هغه درته ښیم هغه په اوبو باندې دموئ چې اوبه دم کړي د انسان که بېهوش یا د باندې جنات وي نو په یو مخ په ده باندې داسې لاس کې اوبه راوله په زور سره په مخ ورته چڼکو وکړه یو 2 پیرې 3 پیرې ورته وکړه د بدن کې نیت پکې صرف کوو جنات ټول تصورات وي جنات چې کوم دی هغه تصورات سره سوځي جنات هر سره هغې سره کېږي خو لاس کې اوبه راوله په زور سره دا وکړه چې د جنات سوځوم دی به اټومیټیک په هغه ټایم چغې شروع کړي چې زه خو سوځم او بدن به یې سپکېږي ورسره نو عمل څه دی عمل دی د سورې مؤمنون اخري آیاتونه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق در اخیره پورې دغه او دغه رنګ د سورې حشر آیاتونه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دغه او دغه رنګ د سورې جن د 15 آیاتونه دغه په دې اوبو باندې دموي او دغه اوبه چې کوم انسان تکلیف یې څښلی پې هم شي په مخ د چڼکو هم کولی شي انشاءالله په هغه ټایم به دنه جنات هغه ختمیږي او جنات به د سوځي د عمل جارو ساتي که په دې باندې اوبه روزانه دمولی شي 21 دن پورې یا دغه شانتې څومره زیات دمولی شي نو انشاءالله د بدن نه به جنات جادو ختمیږي بعضې اوقات داسې وي جنات چې بدن کې وي کله یو بیماري راځي کله بله بیماري راځي کله یو بیماري ښه کېږي بله راځي بله ښه کېږي بله راځي د انسان ښه کېدل نه وي کله غاښ درد کوي کله غوږ درد کوي کله مری کې درد شي کله خېټه کې درد شي نو دغه کیفیت دې سره راځي نو که دغه ختمولو دپاره د عمل وکړئ په مخکې څومره ملګرو سره شیر کولی شئ دا صدقه جاریه ده زمونږ په دې عمل سره یو انسان ته شفا ملاویږي نو الله تعالی په موږ له هم اجر راکړي هغه به تکلیف نه هم بچ کېږي هغه مونځ ودس کې هغه ته به هم شفا ملاویږي انشاءالله موږ ته به هم اجر الله تعالی راکړي بعضې ملګري زمونږ نمبر غواړي زمونږ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتي فیصل 034 تاسو هغه نمبر اخیستی شئ نو رابطه کوئ شي مختصر وایس کوئ جواب به هر انسان ته ملاویږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته